یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی د هغه اودس ته ضرورت شو، په جومات کې ناست دی او د چا د اجازت نه بغیر د هغه پیزار واچوي او په هغې کې لاړ شي اودس کوي، نو دا د بل پیزار د هغه د اجازت نه بغیر اچول د اودس دپاره دا څنګه دي؟ نه دي جایز. غصب دې ته غصب وایي او غصب حرام دی، د لږ وخت لپاره هم حرام دی، د ډېر وخت لپاره هم حرام. که بالفرض چې څنګه تا ته ضرورت شو دغسې د هغه پیزار مالک ته ضرورت شي او هغه بهر وتل غواړي، هغه خپل پیزار وګوري، نو د هغه په زړه به څه تېرېږي؟ هغه وایي غل رانه یوړ. نو دا اذیت رسول هغه ته او بل مسلمان ته ایذا رسول حرام دی. یو کس تپوس کړی دی که په جنګ کې د یو مجاهد لاس ته یو وینځ راشي نو آیا دا وینځه جوړولی شي؟ علما وایي چې نن سبا د وینځې او د غلامانو هغه شرایط نشته، هغې دپاره شاته ډېر شرایط دي ګڼ، هغه شرایط نشته دی. نو چې نشته نو بل یو کس د کافر او غلام او وینځه نشي جوړول. یو کس وایي چې د انسان تقدیر لیکلی شوی دی چې یو انسان خودکشي وکړي نو ده ته الله تعالی ولې سزا ورکوي؟ الله جل شأنه تقدیر لیکلو باندې ځان پوی کا. الله جل شأنه تقدیر مطلب دا دی چې د الله علم دومره وسیع دی چې هغه ماضي مضارع حال زمونږ په نږدې زمانې دي، د الله په نږدې زمانه نشته، هغه دې ټولو ته شامل دی. د انسان د وجود د راتلو نه مخکې هغه ته پته وه چې دی به په خپل اختیار سره دی د عمل کوي، دی به ځان وجني. نو الله جل شانه هم په خپل اختیار سره د هغه په تقدیر کې لیکلي دي چې دی به جهنم ته ځي، ځکه چې زما اصول او ضابطه دا نه ده. نو د ده د عمل او د ده د مرګ دواړه په تقدیر کې شامل دي. نو د چې د عمل کو د دې به د خدای تپوس کوي. یو کس وایي چې یو ځای کې 15 جنازې وي نو امام په د هغه یو ځای جنازه کوي که بیل جنازې هم کولی شي او یو ځای هم کولی شي. خلکو ته سهولت خصوصا په داسې وخت کې لکه ګرمي ده یا جمع ډېره زیاته وي، په دې کې دی چې د ګڼو مړو متعددو مړو یو جنازه وشي نو 2 3 4 5 زیات کم مړي د هغې یو ځای یو جنازه کېدی شي. البته د هغې ترتیب داسې دی چې که سړي او ښځې ګډې وړې وي نو امام سره به سړی نږدې وي او ښځه به د هغه شاته قبلې طرف ته وي د هغې کټ، او که اعلی او ادنا وي په اعتبار د عمل او د تقوا سره چې څوک زیات متقي دی پرهیزګاره دی او هغه به امام سره نږدې وي د هغه کټ، او د هغه نه چې کوم کم دی هغه به د هغه شاته وي. دغسې درجه په درجه به پراتي او دا کټونه به همدغسې وي چې قبله په نرخاته به یې داسې په لین کې کېدي، داسې به پراتي ټول. نو 15 جنازې وي، امام به نیت وکړي خلکو ته به ووایي چې جنازې 15 دي، نو سړی دی په خپل نیت کې دا راولي چې زه په 15 مړو باندې جنازه کوم. په ژبه باندې ویلو ته ضرورت نشته، که وی نو بهتر ده. او بیا به همدغسې لمونځ کوي چې څنګه هغې دپاره کېږي. البته په دعا کې به د ټولو مړو دپاره دعا غواړي. یو کس وایي چې په کور د سړی نه نوځي نو د هغې مسنون طریقه څه ده او د کور نه د وتو مسنون طریقه څه ده؟ کور ته چې سړی نه نوځي نو اول دعا ووایه، مستحب ده. هر قسم دعا ویلی شي چې عربۍ کې نه درځي په خپلو الفاظو کې ویلی شي. او عربی دعا یو دا ده: بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توکلنا یا اللهم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج. او چې کور ته ننوځي او د کور بنیانو باندې نظر پرېوتو نو وایه السلام علیکم. د ښځې وي که سړي وي، زموږ په معاشره کې د سړی کور ته ځي نو زه په ښځو سلام اچوم، خو دا مسنون طریقه ده. کوم کور کې چې سلام اچولی کېږي او په حقیقت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت و عمل کوي نو د ده په کور کې به جنگ جګړې شور شغرب ورانې کنځلې د یو بل خلاف ورزي دا شی نه چې په دې باندې چاپوخ عمل شروع. چې بهر روزي نو بیا و بسم الله توکلت علی الله اللهم انی اسألک خیر المخرج و خیر المولج. هلته د مولج مخکې کړی او دلته به مخرج مخکې. یو کس تپوس کړی چې امام پسې موس کې سورې فاتحه ویل څنګه دي؟ امام پسې موس کې چپ ودرېدل پکار دي. د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی او په دې علاقه کې د احناف مذهب دی چې څوک خلاف ورزي کوي نو دی فتنه او شر پیدا کوي. نو په امام پسې به قرات نه وي بلکې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نږدې باندې قرات دا مکروه تحریمی دی، حرام ته نږدې دی.
او دا دغسې نه ده، دې پسې شاته دلایل دي. بعضې خلک داسې وایي چې په امام صاحب پسې تاسو روان یې او د قرآن او د حدیثو نه مو سترګې پټې کړي دي، خو دې غریب ته کله کله خپله پته نه وي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. چې کله قرآن ویلې کېږي نو تاسو په غور سره واورئ او خاموش پاتې شئ. نو چې کله جهري مونځ کېږي ماښام ماسخوتن سحر، نو په هغې کې ته قرآن اورې د امام، نو دواړو باندې عمل کو، په غور سره یې اوره هم او چپ پاتې او انصتو انصات سړی شونډې نه خوځوي بالکل. او که چېرې سري مونځونه وي لکه ماسپښین مازدیګر، نو دغه وخت کې که استماع نشي کولی نو کم از کم انصات خو کولی شي، په هغې باندې عمل کو. ځکه بعضې حضرات وایي په دې کې سري او جهري مونځونو دواړو ته اشاره ده. او حدیث مبارک کې راځي، مسلم شریف کې حدیث دی، په تشهد کې دی هغه حدیث، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. او مسلم د احادیثو صحیح کتاب دی، بخاری او مسلم دواړو ته صحیحین وایي، هغې کې دي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. چې کله امام قرات کوي وَإِذَا قَرَأَ كَانَ فِي صَلَاةِ السِّرِّ أو فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ. په جهري مونځ کې وي او که په سري مونځ کې وي، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، بیا چپ ودرېږئ، تاسو خاموش یئ. نو د حدیث او د قرآن تقاضا دا ده. باقي حدیث کې راځي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، چې چا فاتحه د کتاب ونه وي د هغه مونځ نه دی. چې کوم مقتدي په امام پسې ولاړ دی نو هغه فاتحه وایي که نه، د هغه امام یې وایي. حدیث مبارک دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له امام فقراءة الامام له قراره. مسند احمد ابن منی کې حدیث دی، من کان له امام فقراءة الامام له قراءه. چې څوک په امام پسې ولاړ د امام شته نو د امام قرات د قرات دی. تاسو ګورئ تبلیغي جماعت والا لاړ شي دکاندار ته دعوت ورکوي، نو تلي څو کسانی دعوت دپاره 15 شپږ اووه ګشت کې، او خبرې څو کسان کوي هغه سره یو کس، او دا خبرې یوازې د دې وي که د دې ټولو وي، د دې ټولو وي. نو دا یو خبره د دې ټولو د طرف نه ده. ځکه دی ته ویلی کېږي چې تاسو زړه کې وایي چې زموږ د متکلم ته د سمې خبرې توفیق ورکړي. دا دعا غواړه، دا د دې رای هغه سره شامل حال ده. د الله رسول فرمایي جرګه کې هم دغسې ده، د 10 کسانو نه د 20 کسانو جرګه لاړه. خو زه تاسو ته تپوس کوم چې د 2 فریقینو په منځ کې روغ راولي نو جرګه کې 50 واړه کسان خبرې کوي که یو به لګي نو د جمع مونځ دی، دا ځان ته مونځ نه دی. که چېرې دا هر یو سړی جدا جدا قرات کوي نو دا اجتماع شوه، جمع نه شوه. دا داسې شوه لکه 15 کسان په یو صف کې جغ ولاړ دي او مونځ ځان ته کوي، امام یې نشته. دا خو بیا اجتماع شوه، جمع نه شوه. جمع دې ته وایي چې د هغې بعضې امور مشترکي، نو د امام په ذمه قرات دی او د مقتدي په ذمه اورېدل دي. بل تپوس یې کړی دی چې مونځ ځان ته کوي نو په هغې کې د سورې فاتحې نه مخکې بسم الله ویل څنګه دي؟ چې کله مونځ شروع کوي نو په ړومبي رکعت کې به ثنام ووایې، اعوذ بالله به مو وایې، بسم الله به مو وایې، بیا به الحمد شروع کوي، او بیا په نور رکعتونو کې به صرف بسم الله وایې، دا نور به نه وي. چا تپوس کړی دی چې بغیر د ټوپۍ نه مونځ څنګه دی؟ په دارالایمان کې د جمعې په ورځ اکثر خلک بغیر ټوپۍ نه مونځ کوي. بغیر ټوپۍ مونځ کې ثواب ډېر دی او که نه؟ بغیر د ټوپۍ نه مونځ کول جایز دي. پکار دا وه چې مسلمانانو عمامه پټکې په سر ولې، او نن سبا مولیانو پټکې پرېښو نو عوام ورپسې ټوپۍ پرېښو. یو زمانه داسې ده، زما عمر دومره نه دی، تقریبا 4 کاله عمر مې دی، چې په ثابت کلي کې یو کس به بغیر ټوپۍ مونځ نه کول، او چې زمیندار به بخور کولو مونځ به کولو نو بیا به د کمیز د شاتلۍ لمن په سان راواړوله په سر باندې. سر پټول به دومره ضروري ګڼل چې ملا به ډوله بربنډه کړه. بعضې سړی چتي پسې باز پرېږدي، هلکه لا شا چې د بربنډه شوه ډونګه دې ښکاري، دې سره به څه کوي؟ دغه وخت کې بربنډ سر مونځ کوه چې د سره نی، خو تا سره شته دی نو دا غرور او تکبر هم دی. د جومات خلکو ته دا وایي چې زه دومره مغرور یم چې ما سره دا رومال شته دی، خو دا مې دا په غرض باندې راوغورځوي، ټوپۍ په غرض باندې صف کې وغورځوي چې ما دا وغورځولو زه دغسې ودرېږم. دا متکبره، او الله جل شانه ته متکبري او لوی خدای پاک نه خوښوي، عاجزي به دې کې ده. بل دا زه درته د قرآن پاک نه ثابتوم چې ټوپۍ په سرول دا مستحب او ښه امر دی. د الله رسول نه بربند سر مونځ نه دی ثابت. یو دا ده.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم امامه په سر کړي دا سره پټ ساتل سوا د حج نه د عمرې نه چې پای کې سړی سر پټ څوک دی وای چې دی کې راغلی دي چې د جمعې مس پیغمبر علیه السلام کړی دی او سر بربند زه تاسو سر بربند کنه زه به خخ کارم کوم او چې بیا مې سرم کټای نو مس کوي خیر دی چې چا سره ټوپۍ نه بربند سره خو دې سر پټون کې تسبق مګوره دا ډیره خطرناکه خبره ده دا ستاسو امام په نږدې ټیک نه ده چې څوک دا جایز بولي هغه ته خګوره وایدا سړی زمانه خره ځکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي خذوا زینتکم عند کل مسجد ہر نماز کے وقت اور مسجد میں زینت لیا کرو او د زینت نه مراد ټول مفسرین وی لباس ته پوشاک چې کله جمعات ته زین او لباس اچ خدلته دانه دی فرمایلی چې البسو لباس چوي بلکې البسو لباس چوي زینت ته استعمال کړي دی ولی ځکه چې کله سړی لباس واچي لیکن زینت ني اوس تاسو نه یو تاسو کو کچری یو سړی جنگي واچي او داغه عورت پټوي او ګوډیم پټي وي او پورته نه شټ واچي دا بیلمنو کمیس او لستونیم بربند وي نو دم ځان پټکړې لباس دی لیکن زینت نه دی سړی خایس پدې کې دی چې دی زینت وي کمیسیم وي پرتوګیم وي سرم پټ وي یا پټکې په سر وي دا زینت نو الله جل شانو ټکي د زینت استعمال کړي دی خذوا زینتکم عند کل مسجد او دا یا ساتي د معزز او محترم مسلمان لپاره سر بربند ساتل دا زینت نه دی دا لالکانو کار دی او دا سه لوفری غونې ده چې وسړی بربند سرګرځي بل لا د جسمانی لحاظ سره انتهایی نقصان ده شي دي کوم علاقو کې چې خلک پټکی پسرای په دې غریزو علاقو کې یا په افغانستان کې چې کوم علاقو کې خلک پټکی پسرای د غي عمرونه ډيري او چې کوم سړی پټکی او ټوپۍ نه پسرای په دې سور نور باندې دغه سي ګرځي نو دا پورته نور دی ډیر زیات ګرم دای په دې سر کې د مازغه داسې خټکی لکه دا کټوي چې په اور باندې پرته یو یشيږي دې سره د سړی عمر کمی او د سړی مازغم زر خراب شي 55 نشوړي بیا غړي وړي البته وي په جمی کې هم سر پټول پکا دي ځکه چې د سخ ساړنه سر بچکو نو د سر د حفاظت او سر دارالعلوم دی د انسان په بدن کې ټولو وی قیمتي زې هغه سر دی سر محفوظ ساته دغه حفاظت په همدغه کې دی چې هغه پټ یو کس وایي چې یو سړی په حرم شریف کې ریالونه مندلي دي اوس باغ ریالونو په شکل کې ورکوي او ګروپو په شکل کې او پاکستان کې به ورکوي او حرم شریف ته لېږل پکار دي د چې حرم شریف کې ریالونه مونږ دي نو ته پکارو چې د ریالونه وجتول نه چې د ځان سره راړل د چې ځان سره وړي معلومه دا شو چې په خپل غل د جړه کې سپرتا وا او پیسو سره دومره محبت چې هغه نشول لیدي چې پزما کولې پراتی هغه ځای کې چې کله رسول نشي مالک ته نبی موجود کوم شی چې په لاره کې تاولیدو هغه ته مالک ته رسول شي او د رسول په نیت اوچته نبی اوچت او که چا ستانیت دای چې زی ځان ته کوم یا دا که مالک پیدا نشو نبی به ځان ته کم نو دا اغلا کې راځي دا ټیک نه ده د دې به الله جل شانه ته پوس کچریتا ال تک په دې خیال اوچت کل چې مالک ته ورسینو د حرم نه غیر چاپیر یوځه کې بوتو نشته دي آلته کې چې رخصوي مال د چا سره وي تپوس د چانو کا اغازه ته ورسو آلته کې هغه جمع کی او چې څوک د چانه ششه رخصوي د غال تلاړ شي آلته نه وصول کی ما سره یو مرګرو مونږ طواف کولو هغه د مکه مکرمه او رهایی شو او هغه ټیم کې د شپې قیام الليل کې د زوړ حرم کې نو ما تاغه وای چې په قیام الليل کې ودرېدل بهتر دی او که طواف کول ما ته طواف کول بهتر دی ځکه چې قیام الليل خو یو نفل مزده و نفلو کې دومره جمع څنګه دا مسله د اختلافي دویم دا چې مونږه آفاقي خلک د پاکستان او پاکستاني سړی چې لاړ شي هغه ته د نفلو نه زیات ثواب په طواف کې او د طواف کې د مطاف د بارغه تنظیم هم دا بکړې او هغه ټیم کې اوسم وي چې هغه خانقاوي سرګیر چاپیر ځای خالی ال تسو قیام الليل کې نی ولا نو ما د کوشش طواف مشورو کو نه د نشه بټوا چته پریوت نو ډیر زیات فکرمن شو پاغه کې اقامه پاغه کې کارډونه پاغه کې پیسې او د زیات ضروری سزونه کاغذونه صح پښ ما ته دعا وغوړه دعاګانې قبلي کې طواف چې ختم شو دعا مو وغوسته یا الله د تور کې بیا ما ته لاړ شو چې کوم ځای کې د سيزونه پراتی ال تلاړ نو ال تنه بټوره واغشت سو وخت پس و غنټې پس ال تنه بټوره واغشت نو دا کوم کس چې ته کړی دا
په دې خیال اوچته کړي ده چې دا مالک ته ورسي او صحیح ځای ته ورسوله او مالک ورپسې لاړو د هلته نه یې وصوله کړه. دا طریقه ده. یو سړي موبایل یې مونته اوچتې کړی وی چېرته نه، نو موبایل خو خلک داسې کله کله حرم کې پرېږدي، دی لاړ شي اودس کوي یا اوبس کې بیا راشي تصمیم کېږي موبایل. نو زمونږ د خلک چې لاړ شي نو دی خو ځان ته شی چې وینو دی وایي چې دا چا نه روک شوی دی. نو موبایل یې اوچت کړی دی راوړی دی. یو موبایل که دوه. هوټل کې ما سره میلاو شو، ما ته وایي چې استاد دې موبایل سره څوک؟ ما ورته دا خو تا بد کړي چې دې اوچت کړی دی. اوس مې راوړی دی، اوس ورسره څوک؟ مې لاړ شه هلته کې ځایونه یې جمع کولو، هلته یې جمع ما ته وایي ته یې اوسه ته یې جمع که. ما ورته اوچت کړی تا وړې په ما مې راشي چې زه یې ته زه خیم په اشاره هلته یې اوسه بیا یې وړو. خو هغه غریب دومره پریشانه شو، ما ورته چې کله سختې خبرې وکړې سخت غم شو. بیا لاړو چې ورې کړو نو بیا یې زړه کلاو شو. بهرحال دا اوچتول نه دي پکار، که اوچتی نو مالک ته د رسول په نیت سره اوچتی او غځی کې جمع. او که چېرې اوس دلته پاکستان ته یې راوړی دی نو دا موبایل د دې پیسې توره خو دا وکړه چې دا موبایل ښه شی نه دی، دا مات کا او د هغې دوو کسانو باندې قیمت واچو او هغه قیمت فقیرانو ته ورکړه. دا ښه خبره ده. او که داسې کې چې چا ضرورتمند ته یې ورکوې نو هم ټیک ده، خو موبایل داسې د ضرورت شی نه دی نن سبا. او چې کو کله دغه موبایل وي کیمرې وال ساده موبایل دی نو هغه ضرورت شی جوړ شي. یو کس وایي چې یو کس موس کوي او د هغه مخکې زه ولاړ یم بلکل مخامخ په سیټ کې، نو هغه نه یو طرف ته بل طرف ته تلی شم او تلی شي، ځکه چې دغه وخت کې مرور نه راځي بلکې دا د خپل ځای نه چې کوم دی نو تلل شو. بل تپوس یې دا کړی دی چې یو سړی موس کوي نو د هغه نه څومره مخکې تېرېدی شي. نو یو قول دا دی چې هغه کوم ځای کې موس کوي هغه مکان کې به نه تېرېږي بل مکان کې تېرېږي. مثلا دې برنډه کې څوک ولاړ دی نو ته دلته دننه حال کې تېر شه، د هغه مخه کې مه تېرېږي. یا غولي کې ولاړ دی نو برنډه کې تېر شه. دویم قول دا دی چې کم از کم دومره فاصله وي چې هغه موس کوونکی مسنون طریقې سره خپل د سجدې ځای ته ګوري نو ته ورته نه ښکارې، دومره لرې ترې نه تېر شي. او بعضې حضرات وایي چې 3 صفونه مخکې تېرېدی شي. یو کس وایي چې یو سړی د تکبیر تحریمه نه واخله تر سلام پورې په دې باندې پوه نه شو چې ما موز وکړو که څه مې ووي، یعنې دنیا خیالاتو کې ډوب دی، نو د ده موز وشو او که نه. نو د موز وشو 2 مطلبه دي. یو دا دی چې موز یې وشو دنیایي لحاظ سره، چې عالم نه تپوس وکړي چې زما موز وشو نو او وشو، دې ته صحت صلات دی. او یو دا د قبولیت صلات چې دا موز مې قبول شو که نه، نو قبولیت په تقدیر ته ده، ځکه چې داسې موز سړی وکړي نو دا به څه قبول شي. په کار دا ده چې انسان دا خیالات او اوهام یو طرف ته کوي، چې کله د ذهن ځي نو موز ته یې راوله، چې سوی قرات طرف ته، ثنا طرف ته، تسبیحاتو طرف ته خپل ذهن راوله. کم از کم یو کس تپوس کړی دی چې زما ښځه ده کور واله مې د هغې خور ده، یعنې د دې سړي تپوس کوونکي خینې، هغه مې زما ښځې ته وایي، هغه خپله خور ورته وایي چې ستا لور وشي نو هغه لور به ما ته راکې، او که دې رانه که نو زه به تا نه ټول عمر خفه یم او تا سره به زه تعلق ختم کړم. نو دا په ناجایزه ده او د دې په دې خبره بلکل عمل کور نه دی پکار. او ستا دې کور والا ته پکار دی چې دې خور ته ووایي چې خورې خفه کېږه ما، خو لور کلم نه در کوم، ځکه چې دا طریقه خطا ده، غلطه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په عربو کې دا دستور و، پردی زوی به زوی کو، پردی لور به لور کا، او بیا به چې کوم دی نو هغه جیداد وراثت نسبت ټول دې سړي ته کېدو، دا کوم چې بې پلار نو. نن سبا همدغسې کېږي او بیا مجبوری یم هغه خلک زوی ترې واخلي او بیا چې کوم دی نو وایي دا زوی دی، مور پلار پې زور واچوي چې دا دې خور ته ورکه، خپل زوی ته وایي دا زوی چې ستا وشو دا دې خور ته ورکه، د خور دې اولاد نشته، او که دې ور نه کو نو بیا به د نه مونږ خفه یو. دا مور او پلار یې د خدای نافرماني کوي، او چې څوک د خدای نافرماني کوي د هغې اطاعت پتا باندې لازم نه دی، د هغې خبره بلکل ممن. مور او پلار او خور او خینې دا راضي ساتل پکار دی، لیکن دې خبرو کې د هغې سره شرکت نه دی. یو سړی دی هغه پردی ماشومه ده، د هغې مور او پلار هغه نه پایي، یا ماشومان ډېر شول یا غریبانان یا د څه پیغور د وجې نه ویې غورځوله، اوس هغه ته راواله او ته یې وساته، نو دا مسلماني ده. لیکن دا ستا لور نه ده، پردی لور ده، دا لویه که او چېرته د دې رشته وکړه په ښه طریقه.
یو کس وایي چې د اختر په ورځ باندې زما ښځه زما لاس ښکل کړي او ما ته مبارکي راکوي. په دې علاقه کې دا رواج شته دی، لاس ښکلوي بعضې خلک مبارکي ورکوي، جایز دی. یو کس وایي چې د نکاح دپاره د جینۍ انتخاب څه طریقه ده؟ بهتري طریقه ده چې د هغې اخلاق وکتلی شي. دینداري ګوره، د الله رسول فرمایي دیندارۍ ته یې ګوره. نو دینداري کې ټول څیزونه راځي، لیکن کچرې نورو څیزونو کې کوټه وي نو کم از کم اخلاق یې ښیي، نو اخلاق یې ګوره، پرده او اخلاق. او چې اخلاق یې سم وي نو بیا که یې مونځ نه کولو چې ستا کور ته لاړو نو ته ورته وایې مونځ کوه، نو مونځ به اوس شروع کړي. قرآن پاک نه ورته نو قرآن پاک هم به ته ښولی شي. دویم تپوس یې کړی دی چې د استخارې اهمیت څه دی، طریقې کار یې څه دی. استخاره د الله جل شانه سره مشوره کول دی، دا مسنون عمل دی. احادیثو کې د دې ذکر راځي چې کوم یو کار کې ته متذبذب شي، دواړه معاملې درته برابر وي، یو اهم او غیر اهم نی، یو فرض او بل مستحب نی، برابر دي دواړه، هغې کې استخاره کولی شي. بیا استخارې طریقه دا ده چې مونځ وکړه 2 رکعته، هغې پسې دعا د استخارې ووایه چې هغه هر ځای کې تقریبا ذکر وي مختلفو کتابونو. او بیا چې زړه کې دی کوم یو طرف ته رجحان پیدا شو نو په هغې باندې عمل وکړه. زړه خالی کا چې زړه کې د کوم یو طرف ته رجحان راځي په هغې باندې عمل وکړه. یا کله کله سړی خوب هم وویني، لیکن خوب لیدل ضروري نه دي. او بل چې خوب دی ولیدو نو د هغې تعبیر چا معبر نه تپوس وکړه، په خپله د هغې تعبیر مو بس. بل تپوس یې کړی دی چې زموږ یو رشته دار دی، په موږ باندې ځمکه خرڅه کړه او بیا یې په میاشت کې دننه پیسې واپس کړي. آیا زه دا ځمکه په زور د هغه نه ایسارولی شم چې پیسې ورته ورکړم؟ نو دا خو ستا حق کېږي، ځکه چې په رضا باندې په تا باندې ځمکه خرڅه کړه او اوس هغه واپس کول کوي، نو دې ته اقاله وایي. او اقاله هله کېږي واپسي چې کله بایع او مشتري دواړه په هغې باندې راځي. چې کله دی نه دی راځي نو دی واپس کولی نه شي. لیکن نن سبا د دې خبرې نه بیا شر او فتنه جوړه شي، او شر او فتنه جوړول په خاندان کې دا بیا لویه ګناه ده. د هغې نه بچ کېدو دپاره بهتر صورت دا دی چې ته خپله ځمکه ترې نه واپس کړه، پیسې ورکړه. یو کس وایي چې د سیرت دپاره کوم یو کتاب لوستل پکار دی؟ آسان کتاب او چې ډېر معتمد دی، علماو په اعتماد کړی دی، سیرت المصطفی د مولانا ادریس کاندیلوي رحمه الله په اردو کې دا مطالعه. یو کس تپوس کړی دی چې د کوم امام صاحب زوی ګیره خوري نو هغه امام صاحب پسې مونځ کول جایز دي او که نه؟ چې امام صاحب ګیره خوري د امام صاحب زوی، نو نن سبا امام کې خلک گنجایش راوباسي او ته د امام صاحب زوی یاد. او که چېرې ته دا یادې چې د دې امام صاحب زوی پسې مونځ کول، نو د پسې مونځ کول مکروه دي، او ځکه چې ګیره خریل دا ګناه ده، او ښکاره ګناه چې بچا کې وي هغه پسې مونځ کول نه دي پکار. مونځ وشي، صحت صلات حکم پې ولګي، لیکن مکروه. بل تپوس یې کړی دی چې یو سړی اول مړی خښ کړي او بیا باندې لمونځ د جنازې کوي، دا څنګه ده؟ دا غلطه طریقه ده. اول جنازې مونځ کول پکار دي، بیا تدفین پکار.